الله پاک جل جلاله فرمای داسی بی بیان خوی چې د شریعت د کارونو پابندی وي او د هغه پابندی کوي او عقیده ټیک وي او دوی چې کم د تابعداري کوي او کله چې تری خلاف کار وشي نو فورا توبه کوي او د الله تعالی په عبادت کې مشغولي وي او روزي نسی. دا د قرآن عظیم شان د بعضو آیاتونو هغه مختصر مضمون می درته وي چې کومې زنانه د دین اسلام څومره حکمونه دي هغه پوره کوي، د کرنګي د ګنا نه ځان ساتي، د ثواب په کارونو کې وړاندې کیږي او د قرآن او د حدیث مطابق زندگی تیری او دا الله پلار کې خرچم کوي، زکاتم ور کوي، نفلی صدقم کوي د خاون په اجازت باندې، د کرنګي نفلی روجیم نسی، فرضی روجیم نسی، خپل عزت او آبرو ساتي یعنی حیا پکیوي، پرددار زنانوي او د هر قسمه بے شرمۍ نه پرهیز کوي. الله سبحانه و تعالی فرمایي چې داسې زنانه چې ذاکرین وي یعنی دا ټول صفات پکې موجود وي. الله رب العزت فرمایي چې دغه زنانو د پاره بخشش دی یعنی مغفرت دی او دا یو لوی انعام دی د الله سبحانه و تعالی د طرفنا. او دویم دا چې د دې زنانو د پاره اجر عظیم دی، نو هر زنانه ته دا پکار دی چې دغه بهترین صفت او دغه بهترین او صاف او صفاتونه چې کم الله سبحانه و تعالی قرآن عظیم شان کې ذکر کړی دي چې هر زنانه دا کوشش وکړي او دغه او صاف او صفاتونه ځان کې را پیدا کړي او خپل زندگی اغا د الله سبحانه و تعالی د احکاماتو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنن هدا مطابق تیر کی ګورا، یعنی په دین اسلام کې د ځان نکارونه اونکی. نو دغه سي زنانه دا بهترین زنانه دي، د داسې زنانو صفت شوه دي او دې زنانو ته لوی درجه به د قیامت پر ورځ ملاويږي.